په پاک افغان لویه لار باندې تقریبا د 700 کالو نه زیات زوړ جومات کوم چې په خیبر ضلع جمرود کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د نوم سره مشهور علي مسجد دی. ولې د دې حوالې سره علما وایي چې دلته کې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ نه دی راغلی او د دې حوالې سره هیڅ قسمه روایات نشته دی. د بعضې خلک چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د تشریف راوړی، خو د تاریخ چې کوم کتابونه دي اسلامي تاریخ چې دی د هغې په حواله د ټول ثبوت نشته. خو نو تاریخ خو جي کنفرم تاریخ نه معلوم، خو ډېر پخوانی مسجد دی دا او د ډېرو سوونو کالو چې کوم دی زړه آبادي دا چې کوم دی د هغه وخت جومات دی. کنفرم د تاریخ معلومات چاته نشته، خو خلک دوی چې 700 سال قبل دا جومات جوړ شوی دی او دا دومره تاریخ لري. خلک مختلفو علاقو چونکې بر صغیر پاک و هند غټه علاقه وه او دا یو تجارتي علاقه وه، نو دلته خلکو پړاو کول او خلک راتلل، نو په هغه غرض باندې ویلته چې کوم دی خلک یې څارېدل. اوس خو هغه تسلسل نشته، اوس خو چونکې بس د لارو تګ راتګ ولته کافلو په شکل کې خلکو تجارتونه کول، نو دلته دا پړاو کول او دغې وجې نه ویلته خلک یې څارېدل. پر دې مسجد دی او دلته الحمدلله مدرسه او تسلسل روان دی، دیني خدمات او تعلیم هم روان دی. د سیمې خلکو د محکمه آثار قدیمې نه مطالبه کړې چې دا جومات په ورانېدو باندې شوري شوی دی او زر تر زره دی دا جوړ کړی شي، ځکه چې دا یو تاریخي جومات دی. محمود الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.